بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. زما عزتمندو، یو پیغام تاسو ته درکول غواړو. یو خو دا چې دا کوم حالات زموږ په ملک کې، زموږ په دې وطن کې، په ټوله دنیا کې روان دي، د هغې عذاب نه د بچ کېدلو دوه قسمه اسباب دي. یو روحاني اسباب او یو ظاهري اسباب. روحانی اسباب هغه مسنون دعاګانې او الله طرف ته متوجه کېدل، د خپلو ګناهونو توبه ویستل، استغفار کول. او ظاهري اسباب چې کوم حکومت یا ډاکټران یا پوهان خلق موږ ته کوم وایي، نو کوم احتیاطي تدابیر راته ښیي، نو په هغې باندې عمل کول. بل یو مشکل هغه دا پېښ شوی چې په دې حالاتو کې کلي بند دي، بازارونه بند، کاروبارونه د خلکو بند، چې کوم هغه ملازمین خلک دي د حکومت، د هغوی ګزاره کېږي، یا غټ کاروبار والا خلک دي د هغوی ګزاره کېږي. خو داسې کسان چې هغوی یومیه مزدورۍ کوي، دیاړي کوي، د آبادو کار کوي، یا چېرته ګاډۍ چلوي، یا چېرته نور کارخانه درنګ وغیره کې کارونه کوي، د هغې خلکو د معاش حال هغه نن ډېر زیات مشکل دی او بد دی. د هغې خلکو سره امداد کول، د هغوی سره تعاون کول، دا زما او ستاسو د ټولو مسلمانانو یو ذمهواري ده. زه د کور کې ښه په مړه خېټه باندې وخورم، زما په ګاونډ کې د بل کس هغه د لوږې بدحاله وي، د هغه ماشومان دې ژاړي، زنانه دې د خوراک څه نه مومي، دا زما خېټه به ډکه شي. د خدای په نزد دا یو لوی جرم مې وکړو. خدای دا داسې عمل الله تعالی بلکل نه کوي. او حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې په سحر کې دوه فرشتې راشي. یو فرشته اعلان وکړي، اللهم آت منفقا خلفا. خدای څوک چې انفاق کوي، څوک چې د بل مسلمان او د بل انسان نه، چې د بل مخلوق سره څوک امداد کوي او څوک هغوی باندې خرچ کوي، خدای دله د دې خپل خرچ هغه بنده ورکړي، د دې اجر ورله په دنیا او په آخرت ورکړي. تر ماښامه پورې دغه اعلان او دغه دعا د دوی چلیږي. بل یو فرشته هغه راګوزه شي او هغه د سهار نه تر ماښامه پورې دا اعلان کوي، اللهم آت ممسکا تلفا. خدای ممسک له تلف هلاکت ورکړي. کوم سړی چې خپل مال، دولت، خپل هر قسم صلاحیت د ځان سره پټ ساتي، خپل ځان یې صرف خرچه کوي او بل انسان، د بل مخلوق خیال نه ساتي، خدای د مال او دولت وي دا تلف کې، دا ختم کې او هلاک کې. په دغې بنیاد دا ملګري ټول راغونډ شوي، زموږ د بګورو د محلې ځوانان، هلکان او استاد صاحب دي، چې یاره زموږ د پوشه محلو کې څومره داسې قسمه مزدورکار خلق دی چې د هغوی نن سبا حالات خراب دي، چې د هغوی سره موږ څه امداد وکړو. په اول فرصت کې موږ د بګورو محله، د ملاخیلو محله، د کوټوال او دغه رنګېردن، دا درې څلور محلې موږ راغستي. د دې څلورو محلو کې موږ جانچ پړتال کړی او تقریبا 40-41 افراد دا موږ نه راویستی چې دوی د دې قابل دي چې د دې سره په دې حالاتو کې امداد وکړلی شي. باقي نور کسان که تاسو ته معلوم وي نو هم زموږ سره رابطه کولی شئ. موږ په دې ویډیو په دې سکرین باندې د دې ملګرو نومونه او د دوی نمبرې هغه تاسو ته پېشتو، دغه وګورئ او دغې نمبرو کې چې د کوم یو نمبر سره رابطه کوئ، نو اول خو دا چې زموږ نه معلومات کوئ، موږ به درته کس ښیو، پخپله ورسره امداد کوئ. پخپله څه اوړه، چیني، غوړي او چای وغیره، دال وغیره، دا ورله پخپله باندې رسوئ چې ښه ثواب کېږي او ښه زړه مو خوشحالېږي باغې. او که نه څوک پخپله نشي رسولی، نو په دې ملګرو کې چې د کوم یو ملګري سره تاسو رابطه کوئ، نو هغه رابطه وکئ او خپل امداد هغه د دوی لاسو ته راورسوئ، ډېرو کسانو ته هغه ورورسوو په وخت باندې.
تاسو په خپله هر سړی ځان ذموار په خپله باندې وګڼئ او په خپله محله کې په چم ګاونډ کې کسان هغه راوکئ راوباسئ او هغوی د پټ پناه بغیر د څه تصویرانو بغیر د څه نشر و اشاعت نه بغیر هغوی سره امداد په خپله باندې وکړئ او که څوک نشي کولی نو بیا دغه زموږ دا ملګري د شپږو ملګرو په کمیټۍ کې دي دوی ته خپل عطیات خپل خیر زکات صدقات چې څه وي که بیا د پیسو په شکل کې وله ورکوئ که نه د سامان په شکل کې یعنې څه اوړه څه شی اخیستل وله ورکوئ نو انشاءالله چې دوی به مستحقینو ته ورسوي بغیر د شو نه بغیر د تصویرانو او ویډیوګانو نه جزاکم الله الله تعالی دې ټول خوشحاله